دی به رهنمایي ورکړي په دې باندې الله پاک من هغه چاته اتبع رضوان الله چې تابعداري کوي د رضا د الله ګرځي رضا د الله پسې لټي رضا د الله اتبع رضوان الله چې تابعداري کوي د رضا د الله نو الله پاک رهنمایي ورکړي دغه څه سړی ته خیوتا سوته خی سبل السلام یهدی به الله سبل السلام هغه سره لګي مخور کوي الله پاک د سلامتی لارو غاړي ته چاله اتباع رضوانه چې ګرځي د الله رضا پسې الله پاک په لارو کې تاسو ګوري سره چته تاسو ګوري د پلان کې شی ګورم په دې غاړه شاه ده کې ده نو چې کوم سره د الله رضا ګوري الله پاک په لارو کې په دې لار روان شي دې په غلار روان شي نو دې د تیرونه د مصیبتونو نوځي ويخرجهم او باسي دوی لرا من الظلمات الى تیرونه رڼا ته باذنه په توفیق خپل الله طرفنا اذن په مختلف معنی راځي کله په معنا توفیقي لکه داسې ده ويهديهم او مخور کی دی لا هدایت رهنمایي ور کی دیتا الى صراط مستقيم لاري نیغه لقد كفر الذين فتاخذا كافر شوی دی او خلق چې وایي دي اغوي چې بشک الله چې دین انده عیسی ابن مریم دی علی کتاب چې دا عقیده چې عیسی علیه السلام دا الله انسان په شکل کې راغلی بیا او دا چې دا عقیده چې دا الله زوی نو بالله او دا چې دا عقیده چې دا الله پاک د خدای کې درې مې سره ثالث صلات نو چې کوم خلک وایي چې عیسی علیه السلام دا الله زوی الله دا کافر دی قل وتوایا فمن يملك من الله شيئا سوک با اختیار ولري د بچ کېدلو د بچ کولو من الله د الله ناشئ د شي ان اراده يهلك المسيح ابن مريم کچری اراده وکي چې يهلك د زمانه خدا حالات او چونکه د انبیاء کرامو د شان سره الله پاک کو ارشا ته ویل شي حق لري لکه موږ د انبیاء کرامو د شان سره با هغه الفاظ باندې خلق ودو چې د هغه د احترام هغه ورته ملحوظي او هغه په فروتي نو يهلك په معنا د مړ کېدلو په معنا د وفات کېدلو ان اراده ان يهلك کچره اراده وکي الله پاک ان يهلك چې وفات کی عیسی ابن مریم نو معنی څوک بچکولی شي نه څنګه خدای شي و امه یا مرداغه کاغذ وفات کوم خپل زوی نه بچکولی شي چې دا ته خدای وایي ومن او هغه څوک کله وفات کوم په دغه دي چې په دې ځمکه کې دي جميعا ټول ولله ملک السماوات و الله له حکومت د اسمانونو د ځمکو او هغه څه چې په من د دوړو کې دي يخلق ما يشاء اوس که تاسو وایي چې عیسی علیه السلام پلار نو دې ځکه خدای الله یا خدای ما خو خنه چې زه څوک په کوم ترتیب پیدا کوم څنګه پیدا کوم ماته پیدا کوم نو تاسو به وایي چې بس دا معبود دا معبودی غني يخلق پیدا کوي الله پاک ما یشاء هغه چې غواړي الله په هر څه قدرت لري وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه يهوديان او عیسایان دې په فخر سره په دې خبره باندې لغو او دي چې کيو خمونګ یو کله الله محبوبان یو او الله ته نږدې خمونګ یو نو ګور الله پاک دا یو قانون دی چې کوم خلک نیکان خلک دي نغی پس گناه ذخیره کوي نه معاف کوي وته وخت او هغه وخت په وخت توبه وباسي هغه په دې خوشفهمه کې نه چې ګنې زمونږ ته الله سره نه وای هغه ځان لار وخت یریږي اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه دغه نیکان خلق الله دا ځان د ما د عذاب نه سخیریږي او هغه په دې فهم کې او په دې مغالطه کې نه ځان مبتلا کوي چې زمونږ ته الله سره وي او کوم خلک په دغه کې سوچ کې راغلي نه خو سم خلک نشو چې خلک چې هغه د ډېر خجامه اغوستي او خدان شو کوي او کوي به ګناونه تاسو ته کې بس په دې تاسو نه پويګا الکه صاحب کو چرس کی یاره په دې تاسو نه پويګا پیر به الکه صاحب کو ګیره خړی او پیر به رورا نو پدې تاسو نه پېدې پټه ګیره ده ناغي ګیره زیړو غاړې ته نو چړه غاړې تړلې شي نه پښتانه پړې زنګلي زنګلي پړ راشي نو سپه خلاص شو خبره کنه
نو داسې ډېر کارونه دي چې لکه دا صاحب دا په دې تاسو نه پوهېږئ، نو هغوی ته پسې هغوی په دې غلط فهمۍ کې پراته دي چې ځکه نه موږ د الله بندیان یو او موږ ته الله څه نه وایي. دا ډېره غټه دوکه ده چې څوک پکې راشي الله نه بچ کړي. نو اوس نیکانو خلقو ته خدای پاک ګناهونه نه ذخیره کوي او له معاف کوي، او بدانو خلقو ته چې خلق خاص کر په دغه موارده کې پراته دي هغوی ته خدای ګناهونه ذخیره شوي دي او ذخیره کوي نو راګیرېږي پې. نو کومو یهودیانو چې د دې دعوه کوله چې مونږ بس کوي خو مونږ یو د الله بندیان یو او الله ته نږدې، نو الله وایي چې ستاسو پسې خو زه دا ستاسو ګناهونه ذخیره کوم، دا ګیروم به نیکان خلک خو زه ګیروم نه. نو قل ورته ووایه نو وقالت الیهودو وی با یهودیانو او عیسایانو نحنو انصار الله چې مونږه نحنو ابناء الله چې مونږه زامن د الله یو. دا زامن د الله په دې خیال چې یعنې ډېر زیات الله ته نږدې یو. اهلی کتاب په اصطلاح کې به ابناء الله استعمالېده د اولیاء الله دپاره اکثر مفسرین وایي واحباؤه او مونږ دوستان یو. د هغه ورته ووایه فلم یعذبکم پس ولې سزا درکړي تاسو ته په سبب د ګناهونو ستاسو. نو داسې مه وایه چې مونږ د الله دوستان او بندیان یو، البته د الله د مخلوق نه مخلوق یې، د الله د مخلوق په افرادو کې څه افراد یې. نو بل انتم بشر ممن خلق، بلکې تاسو بندیان یې ممن دا بندیان نه، یا بل انتم بشر بلکې تاسو مخلوق یې ممن دا غنا خلقا چې الله کوم مخلوق پیدا کړی دی. یغفر لمن یشاء، بخنه کوي الله چاله چې غواړي او عذاب ورکوي چاله چې غواړي، او د الله دی حکومت د اسمانونو او د ځمکو او دا هغه څه چې په منځ یې دواړو کې دی او هغه ته واپسې ده. اهل کتابو په تحقیق سره راغلی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمون د نبی صلی الله علیه وسلم راتل د عیسی علیه السلام نه پسو، او د عیسی علیه السلام او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې د پاسه شپږ سوه کاله 671 یا 670 یا 672 دونه کاله فاصله وه. نو په دې فاصله کې منځ کې بل پیغمبر وخت نه راغلی، د انبیاء کرامو سلسله بنده وه. په دې کې ناڅاپه الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم به حیثیت پیغمبر او به حیثیت رسول دنیا ته مخې کړ. نو قد جاءکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته رسولنا زمون پیغمبر یبین لکم بیانې تاسو ته څه ته بیانې وضاحت کوي تاسو ته، او یبین لکم وضاحت کوي تاسو ته په کومه موقع کې؟ په دې موقع کې چې علی فترة من الرسل په وخت د فترت د پیغمبرانو کې. فترت معنی بندېدل، نو په وخت د بندېدلو د سلسلې د پیغمبرانو کې. او دا ولې مې ته راولېږه؟ دا مې ځکه راولېږه چې ان تقولو تاسو به وې چې نه راغلی مونږ ته کم زیری ورکوونکي او نه یېروونکي. نو دغه عذر مې در ختم کړ په قد جاءکم تحقیق سره راغی تاسو ته زیری ورکوونکي او یېروونکي، او الله په هر څه قدرت لري. وإذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم. موسی علیه السلام بخپل قوم ته وی چې ګوره الله د باندې احسانات کړي، دا هغه احسانات او نعمتو شکریه په دې شکل کې ادا کړي چې الله د سوي هغه څه وکړي. نو من جمله دا ویل نه یو ویل او کول داو چې علاقه وته خوره چې په دې باندې jihad وکړي. دا هغه علاقه د jihad لپاره د خپل نمائندگان ولېږل. نو چې نمائندگان یې ولېږل هغه تحقیق وکړو، نه خلک ظاهر کې زور ورو. نو د دوه کسانو دی خپلو کې مشوره وکړه چې واپس لړ شو، نه د الله پیغمبر را سره دی او د دې خلقو ضرورتیا کمزورتیا څه خبره نه ده، او خلقو ته او سره شکنی نه کو. دوی چې کلي ته راغلل، علاقې ته راغلل، خپلوان راغلل، نو دوه کسه په دې لوستینګ پاتې شو، او هغه نور خپلو قومونو ته وویل چې حالات دغسې دي، هنګامي دي او خراب دي داسې. نو هغه وخت کې هغه دوه کسان ورته وایي چې ګوره د الله په حکم ورتلل دي، نو خو دغه ځای ته ورشو نو دشمن کډه غورځوي، وسله غورځوي، خو دونه خو څه حرکت کول پکار دي که نه. نو دوی موسی علیه السلام ته وایي چې بس ته ورور دې لاړ شې که نه چې داسې کارونه الله کوي، نو بس ته ورور دې لاړ شې، بس هغوی به ته وسله وغورځوي، بس موږ درځو. دا د مختلف نافرمانو یا د بېدبو په شکل کې د دې دا ژوند او طرز د موسی علیه السلام سره روان. نو موسی علیه السلام ورته نصیحت کوي. وإذ قال موسی، او کله چې موسی علیه السلام لقومه قوم پتا چې زما قومه اذکروا نعمت الله علیکم
یاد کړئ نعمت د الله چې کړی پتا سو ډېر نعمتونه خو بیا خاص کړدا چې اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا چې ګرځولي دي پتا سو کې انبیاء کرام او ګرځولي یې تاسو ملکانان ور په دنیا کې دوه قسمه مشري یو سیاسي مشري یو مذهبي مشري نو ډېر خلق داسي چې هغه ته سیاسي مشري په غټه پیمانه حاصلي په د مذهب نه خبرم یو او په مذهب پیګم نه بلکې منکران شي دي او ډېر خلق داسي چې هغه ته مذهبي مشري په غټه پیمانه باندې حاصلې او سیاست نه خبرم یو سیاست باندې پیګم نه او لولټه کوي منیم نه او ډېر خلق داسي چې دوه سونه محرومي عوامو کې او ډېر خلق داسي چې دا دوه سونه الله ورکړي او مې ولا مذهبي مشري ورکړي او مې سیاسي مشري ورکړي دا احسانات نو انبیاء کرام په بنی اسرائیل کې دا دواړه نعمتونه الله وتعالى نصیب کړو نو اجعل فیکم انبیاء ګرځولې دا پتا سو کې سلسله د پیغمبرانو نو گویا کې هغه مذهبي لن پتا سو کې روان دي وجعلکم ملوکا او ګرځولې تاسو ملوک سو په معنا د ملکانانو بادشاہانو چې سیاسي نظام کې وګوري هم بادشاہ تاسو او کابینه تاسو او اختیارات تاسو نو جعلکم ملوکا ګرځولې تاسو بادشاہان او یاداري چې وجعلکم ملوکا ګرځولې تاسو ملکانان دا سیستم پتا سو کې راځي کړي او سو کوئی چې ملوک په معنا د احرار چې دنیا کې وګوردا نو اکثر قومونه د بل قوم غلامی ما تحتی پابندی او تاسو خود مختار آزاد قومه وجعلکم ملوکا او ګرځولې تاسو آزاد خود مختار او احرار واتاکم ما او درکړی تاسو ته هغه علم یو ته چې نه ورکړي احد من العالمین یو قسم د مخلوقاتنا یا قوم ادخلوا الارض المقدسه اے زما قوم ور داخل شه هغه مکه مقدسه ته سو کوئی شام سو کوئی اردن سو کوئی فلسطین سو کوئی ایلیا نمیو زیره او دا اخر دی هغه مقدس علاقه ده كتب الله لكم چې مقرر کړی دی الله پاک تاسو لپاره الله پاک دا مقرر کړی چې دا زیبده په میراث کې آل ابراهیم تور کوم او وتوی چې مونږ آل ابراهیم یو دا لمونږ راکای حکم دې ګرکاتو ولا ترتدوا او مرا واپس کیږي تاسو علی ادبارکم پشاګانو خپلو پتن خلیبو کنی را او بغرد خاسرین تاوانیان قالو دیو ته وی چې اے موسی په دغه کې قومن جبارین خلق دي زور اور نو څنګه مونږ ورشو و انه بشک مونږه لن ندخلها اس کلم نشو ور داخلي دی غیتا حتا یخرجوا منها تر دې چې اوی وزي داغینا په یخرجوا پس چریغي او تل پخپل خوخه بکلاوا من هذا الغزمکنا نو فإنا داخلون پس مونږ به ور داخلي دن کی شو نو قال رجلان او وی دو سړو دا سوکو من الذين دا کسانو نو یعنی هغه خلقو يخافون چې هغه یریدل د سنه یریدل نه دو کسان سړي پکې دو سړي پکې دا شو چې هغه په دغه کې د الله یاره وا اوس دغه د الله یاره دا ډیر لوی نعمت چې الله څخه ورکړي نعم الله علیهما الله ما انعام کړو په دې باندې دا الله یاره فضل کې او د حقیقت په میدان کې حقیقت ویل دا ډیر لوی انعام چې الله بچاو نو وی هغه دوه سړو چې ریدل د الله نه او انعام کړو الله په غی باندې نغوی وسیوي هغه قال لپاره هغه مقوله ده قال اوی چاوی رجلان دا ول فاعل رجلان سوق دغه رجلان صفت او قال لپاره مقوله شو دا شو ودخلوا عليهم الباب ور داخل شي دی پوری دی باندې دروازه پوری پیدا دخلتموه پس کله چې تاسو ورننه ځای ته نو بس دونه کړهونه پکې نشته الله پاک هغه به وسکي مرغوبه کوي او تاسو بغالب فإنكم غالبون پس پا بشک تاسو به ګټه وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین او چې کله سره داسې مقینا پشاکیږي نو خصو وجب پیش کړي چې موږ کم یو
یاره موږ تربیت نه کړې، یاره موږ سره وسله نشته، یاره موږ بیماران یو، او یاره ته څه داسې خبره پیش کړي چې وایي دغه شی نشته، نو موږ لږ نیمګړي یو. نو الله وایي د خپلې نیمګړتیا دپاره اسره موسی علیه السلام ورته وایي د خپلې نیمګړتیا دپاره اسره الله وګرځوئ. وعلى الله فتوکلوا، او په الله باندې دې پس توکل وکړي. وعلى الله فتوکلوا، په الله باندې پس توکل وکړئ. ان کنتم مؤمنین، کچې تاسو مؤمنان یې، یا ان تعلیلیا ان کنتم مؤمنین، ځکه چې تاسو مؤمنان یې. قالو دوی ورته وایي چې اے موسی انا لن ندخلها، بشک مونږ نشو داخله دې ته ابدا همیشه، مادامو ترکمې چې دی دایمي فيها پدې کې دغه علاقه کې دوی نه مونږ نه ورو. نو کتر ته چې دروازې پورې ورشي هغه به ځای پرېږدي، نو نه هغه له اوس ځای پرېږدي به روان دون ناراضي. او کته خامخا چې کارونه الله کوي او په الله توکل پکار دی. نو چې په الله څوک توکل کوي بیا خو یو کس شرک ته یو شي ته ورور دی ورشي کنه. نو فذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون. فذهب لارشا انت تو وربك او ربستا، رب نه مراد پدې ده کې مشرور دي اکثر علماء وي، او څوک کوئی چې د غرب یادې چې ته تاسو د الله امداد دی مستو الله ورشي. اوس خبره د کفر او د نه کفر د ګناه نه ګناه په خپل دی، اوس کوئی دا مراد دی. اسو کوئی چې نه مراد دې رب هغه مجازي معنی کې مشرتا د کور مالک ته د علاقې اختیارمند ته دې رب وایي. نو دې کې ته مراد دې مشرور. فذهب انت وربك، لا شت او استعرب یعنی استام شرور. فقاتلا پر دوړو جنگيږي. انها هنا قائدون، بشک مونږه بدلت الناس. موسی علیه السلام پوه شو چې د جهاد په معاملې کې ناراستی دا د یو غټ عذاب او د غضب لار کولاوي دي. نو څه په دې کې په دې عذاب راځي خو زم پکې ما نو اسنه چې د دې د ګناونو دا غراغلی عذاب په لپیټ کې دم راشم چې بل الله فرمایي وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. هغه عذاب نو وېریږي چې به یوان ظالمان ته نه چې بیا په کې د ګناه راګي. ټیک چې به ګناو د پارغه د ډېر درجو د ډېر ثوابونو سبب شي په دنیا کې په کې راګي شي کنه. موسی علیہ السلام سره یې راښوا. موسی علیہ السلام د رب نه غواړي. قال وی رب دې ماربا انی لا املک، بشک زه خو اختیار نه لرم، وس نه لرم، الا نفسي مگر د خپل ځان واخی او ضرور. نو کما او د مارور ته حکم یې ورزو او کنا عذاب راځي نو ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس فرق وساته پمن زمونږه او د قوم ظالمانو کې د قوم فاسقانو کې. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه، عذاب نه راځي نه راولم، البته دې له سزا دا ورکوم چې دې سلويخ کاله د نظر بن کوم. سلويخ کاله بدی په دې علاقه کې پراتی بس چیرې دې نه کیږي پرې چې پکې داړي شي. نو فإنها قال الله پاک ته فرمایي فإنها پس بشکه دغه علاقه چې دا کوم مازی د لپاره مقرره کړی ده دا محرمه علیهم، حرام کړی شوی وي په دې باندې، ممنوع وي 40 سنه سلويخ کاله یتیهونه دی بسر سرګردانه ګرځي په ارض په دې علاقه کې په دې ځمکه کې. نو بیا په خپکیږي نه کله چې کوم قوم عذاب راشي بیا په خپکان نه لري پکار. الله بار بار موږ ته تعلیم راکړي دا ذهن را لګوي. کله چې کوم قوم عذاب نه راغلي که هر څونه مجرمان او ګناګاری دا هغه د لپاره خیرخواهی نصیحت منډه هغه خپکېدل چې عذاب نه بچي. دا د هر مسلمان فرض دی چې د بچکولو کوشش وکړي. خپکیږي چې دا خلک اذان نه پوهې جوړ کړي دي نه پوهې دي چې احساس نشته خو ورکیږي. نو په دغه شکل کې په خفقان او په تدبیر درغې د پارلټول او نصیحت دا ضروري. کله په عذاب راغې بس بیا به وسلې دا بدو شو الله په کارونو کې بد نه بس هغه خې وکړي چې کله په عذاب راغې بس بیا دې وسلې چې خو شو چې دا بیا الله یې خپکیږي په ما. فلا تأس على القوم الفاسقين، پس ته مخه پکېږه په قوم فاسقانو باندې